پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هغه سړی چې په الله په ورځ د آخرت باندې ایمان فلیکرم ضیفه، دله پکار دی چې د خپل میلمه عزت وکړي. د میلمه د عزت نه مراد دا دی، مولا قاری رحمه الله فرمایي چې کله د دکه میلمه راشي نو دا د سپرون تندي باندې میلاو شي او د د 3 ورځې اکرام وکړي، دا د میلمه عزت دی. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هغه سړی چې په الله په ورځ د آخرت باندې ایمانی نو فلا یؤذی جاره، دا به ګاونډي ته تکلیف نه ورکوي، ګاونډي به د ده نه په امن باندې. دا د ایمان دپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی مرخه بیان کړه. او بیا وفرمایل چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هغه سړی چې دا په الله په ورځ د آخرت باندې ایمانی نو دا به خبره کوي نو فلیقول خیرا، د خیر خبره دی کوي، که د خیر خبره نشي کولی نو بیا دې خاموشه پاتې شي. نو گویا کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مؤمن سړي دپاره چې په الله په ورځ د آخرت باندې ایمان یې 3 نښې بیان کړې. یو دا چې دا به د خپل میلمه عزت کوي، بله دا چې دا به ګاونډي ته تکلیف نه ورکوي، او بله دا چې دا کله خبره کوي نو د خیر خبره به کوي، د شر او غلطه خبره به نه کوي.